دنیا کې ته نن ګوره دعوت و تبلیغ سلسله دی ګوره مولانا الیاس صاحب مولانا یوسف صاحب رحمهم الله او د اسلامی سیاست ګوره مولانا حسین احمد مدنی و مولانا شیخ الهند محمود الحسن رحمه الله او د مفتی کفایت الله صاحب فتاوو ته دی ګوره او جهادي سلسلو ته دی ګوره او د مدرسو نظام ته دی ګوره او دا څومره خلقو چې نن دا ښکلې عقیده لري او دا ښکلې اعمال او اخلاق او منځونه دي او زکاتونه دي او دین کې لګیا دي د دې بنیاد ګوره دا به د دارالعلوم دیوبند بچی وی کم ځای نه دارالعلوم دیوبند شروع شوی دی پټینۍ مدرسه دا انار د بوټې لاندې چتا کې مسجد څومره خیر ته ورسېد نو خلک وی مدرسو سره کړي دي ماته محمد مصطفی را کړی دی ماته صحابه کرام را کړي دي ماته امام غزالی را کړی دی ماته څوک را کړی دی انور شاه کشمیری را کړی دی ماته امام ابو حنیفه را کړی دی ماته امام شافعی را کړی دی ماته امام مالک را کړی دی ماته احمد ابن حنبل را کړی دی ماته شیخ الهند را کړی دی قاسم نانوتوی را کړی دی مولانا رشید احمد گنگوهی را کړی دی مفتی محمود رحمه الله او غلام محضاوی را کړی دی او په دې زمانه کې مجاهد ملت مولانا فضل الرحمن را کړی دی دا مدرسو را کړی دی د امریکې خلاف ماته یو سړی وی دا دومره لوی لقب د کوم ځای ورکړ پر دغه کې مې بیان کو په صوابه علاقه کې ما وی او د امریکې خلاف ودرېدل د دې نه مضبوط جهاد بل نه وینم د انګریز خلاف ودرېدل د دې نه مضبوطه خبره بل نه مونم کلک ولاړ دی په میدان باندې او مې د پاکستان په تاریخ کې به ماته داسې سیاستدان وښی چې په سخته نرمه کې ملک نی پرېښې ما سوا د فضل الرحمن نه دا ټول تښتېدلي دي مونږ کتلي دي دا چې نن دی د پاکستان صدر د اخبار دم لیکلي چې په جیل کې دننه خودکشي کوله ژبه یې ځان نه پرې کړې وه او ځان یې ټکاو او دا بل کاکا چې نن را روان دی او چغې وایي جده کې څو کاله تېر کړل پاکستان یې پرېښو تښتېدلی دا سختې د ضیاء الحق په دور کې په جمعیت هم راغلي دي دا سختې اوس هم په علماو د پاسه روانې دي اوس هم په مدرسو دا سختې شروع دي ملا به په میدان ولاړي تختي به نه ستا خدمت د عقیدې او د دین به کوي الحمدلله علماء څه کړي جی 15 کاله حکومت ستاسو تېر شوی دی ډېر خلک به دا ووایي 15 کاله حکومت تېر شوی دی تاسو اسلام له څه کړي اسلام نه خو چانه لاس پرې شو او نه خو چانه سر پرې شو مې کاکا 2 خبرې ذهن کې واچوه دا هم قابل غور خبرې دا واوره یو قانون دی د اسلام یو د اسلام قانون دی د اسلام قانون د هغې تعلق د قومي اسمبلۍ او سینټ سره دی د هغې اکثریت سره دی زمونږ اکثریت هلته نو بیا هم دا دعوه کوو بیا هم د 1973 آیین که 100% اسلامي نه ډېر دفعات پکې اسلامي دی بیا هم دا دعوه کوو چې دا د مفتی محمود رحمه الله او د هغه د ملګرو برکت دی نو اسلامي قانون کې به زه درته بیا هم ویم چې زه پاتې راغلی یم ولې زما اکثریت نو په مرکز کې قومي اسمبلۍ کې اکثریت راشي قانون سازي هلته کېږي صوبه کې مې تر خپله وده پورې دلته کې شریعت بل او حزبه بل پاس کړی لیکن دویمه خبره نقطه ذهن کې واچوئ اسلامي قانون دویم اسلامي نظام او اسلامي معاشره جوړول دا مې کړي دي اسلامي معاشره جوړول اسلامی قانون جدا اسلامی نظم برقرار ساتل دا مې کړي دي سودي نظام نه مې خلاص کړی خیبر بینک کې مې راته بلا سود بینکاري شروع کړې ده د اسلامي نظم نه دی سینما باندې ما پابندي نه شوه لګولې مرکز سره یې چا بیانوي لیکن ستا دلته چې دا کم نشترحال دی په دې کې مې درته په دغه موسیقو په ډمتوب او په ډرامو پابندي لګولې وه چې 15 کاله مخکې مې اوس هم پکې روان دي د درس قرآن او د قرآن د حفظ قرأت مقابلې به پکې کېدی او ستا وزیر اعلی هوس مې د بربنډو ښځو د سرتورو ښځو نه پاک کړی د الله اکبر او د مونځ او د جماعت پابندي به پکې کېدله او ستا په ملک کې د شرابو پابندي لګولې ده شرابو باندې مفتی صاحب پابندي لګولې او ستا په صوبه کې لیکن بعضې هوټلو ته به خصوصي پرمټې میلاوېدلې بعضې هوټلو ته نو زمونږ هغه وخت کې وزیر اعلی صاحب دراني صاحب فیصله وکړه دا به هم بندي نو الله گواه دی په دا کرسی ناست دی د اسمبلی خبره درته کوم نو یو ملګري پاڅېده اوس وزیر دی ستا سینیر وزیر دی داسې به وویم پاڅېده وی دا تاسو ظلم ولې کوئ دا بعضې هوټلو ته تاسو شراب بند کړل دا خو د اخبار مټ نه انګریزان راځي
او دا غیر مسلم خلق راځي نو هغې خو شراب څکي نو هغې به بیا زمونږ صوبې ته نه راځي او زمونږ صوبې سره تجارت به نه کوي او دوی تاسو دا پربټې خو د هغوی دپاره دي مسلمانانو دپاره نه دي نو موږ سره یو هندو او یو راسره عیسایي د هغه عیسایي نوم فیلکس و هغه فیلکس پاسېده هغه وی محترمه ممبره مونږ مه یادوه شراب چې څنګه په اسلام کې حرام دي نو زمونږ په عیسایت کې هم حرام دي سکې پخپله یادوې مونږه بس دقسې چپ کېناسته اسلامی معاشره کې امني ووایه 15 کاله مخکې د علما په حکومت کې امن وکنو دی دا دعوه کوي موجوده حکومت دعوه کړې و او دې بنیادو چې زه قلم دوات ورکوم او تختې او پن ورکوم وایه اوس قلم دوات یې ورکړه که ځای په ځای کلاشنکوپونه ورکړل هر ځای کې کمیټې جوړې کړي دي او خلکو له کلاشنکوپونه ورکړل او ځای په ځای په لښتو کې نن د مسلمان چرګان دومره نه ذبحه کېږي حلالېږي لکه څنګه چې د مسلمان وینځه ستا په صوبه کې ارزانه ده او د بره نه پرې بمبارۍ شروع دي خپل هم پې کوي او پردي هم پې کوي طالب مجلس عمل امن در کړی تاله په صوبه کې مفت کتابونه تعلیم درته مفت کړی دی ستا بچو ته فیسونه معاف کړي دي تا ته وزیر او ممبر هر وخت کې مهیا او اسم نوزا ارسبت لري کو په بل طرف بکو لیکن ستا د مجلس عمل په حکومت کې په قوم د خدای عذاب نو رحمتونه ورېدل اوس په دې بیکاره د خدای نه لري حکومتونو کې ستا په سر د خدای قهرونه او غذاب لکه د باران غوندې راورېږي دی که نه دی جیب لوډ شیډینګ دی دا د خدای قهر دی جیب اوب دغه نشته دی لنکو کې پېښور کې اوبه نشته داسې جوماتونه دي چې موږ ما ته ټیلیفونونه کېږي جي زموږ خو د نلکو اوبه دي کویان نشته دی او جیب بجلي نشته موږ څوک په تیمم منځ وکړو ما ولاړ شو د بشیر بلور او د وزیر اعلی په ملا ډب ډب وکړې او تیمم ووهئ په بل څیز ستاسو تیمم نه کېږي هغې باندې به ډبار کوئ نو تیمم به وهئ دا د خدای قهر دی جي ګیس شاټ دی او پیټرول شاټ شو او ډیزل نشته دا د خدای قهر دی جی بیا سیلاب را روان دی منصوبه بندي شروع ده مې دا د خدای قهر او غضب دی موږ به خلکو ته وې پرتوګونه واچوې ښځو ته به م وې او لستوڼې اوږده کې او بورقې په سر کې یا خدایه خلک کم خوا لاړل او مولیان 1400 کاله وروسته موږ بوځي ړم ستړی شو نه چا لستوڼې اچول برې بنډې به ښځې ګرځېدلې الله ودرېږئ تاسو مولیانو غلې کښېنئ زه پس یو ماشې رالیږم چې دلی په برقو کې بندوم او که نه بندوم یو ماشې راغی ډینګي وایرس پنجاب کې هغه ځای نه اعلان وشو چې کومې جینکۍ سکول ته ځي برقو کې به ځي او کاٹ آستینوں میں نہیں جائیں گے پورا کمیز پاچوے او جانگی بنی پرتوگونا باچوے میں زمونگ لو تا 200 کال ستړی شو عمل پې نه کو خو چې یو ماشې راغی فورا په برقو کې بندې کړې د خدای قهر او غضب ماشي په شکل کې اوس بیا ګورې راغلی دی ماشي خبرو د اخبار لیکلو دلته هم راغلی دی دا د خدای غضب ډوډۍ ګرانه شوه رزق ګران شو مخلوق خدا چې کله الله تشا کی د هر څه به راځي ما ته مخکې ورځو کې یو سړي خبره کوله ډېره د عبرت ده په عثمانزو کې مې بیان کو یو مولوي صاحب راغی داسې ما سره کېناست ما ته مولوي صاحب یو خبره درته کوم د سیلاب په اړه کې ډېر خلک راخواره شوي دي او قادیانیت خوروي پرویزیت خوروي نو مې تاسو څه ته ناست شئ وی مونږ ورلو وی مونږ وی چې مونږ مې تاسو حکومت ته ورشئ که وی مونږ ورلو هغې وی چې مونږ سره د وزیر اعلی چټ دی دا دی مونږ باندې هېڅ پابندي نشته ته بیان کې ووایه دا چې ما ته چا وې دا په تېر شوی الیکشن کې د مولیانو د سیاست مخالف و دی به په سټیج د علماو خلاف لګیا او څه به وي وی د ملا د سیاست سره څه کار دی دا خو د لارو د لښتو سیاست دی او د علماو د وټ سره څه کار دی دا خو د لارو د لښتو سیاست دی دې سره څه ضرورت دی مې مولانا صاحب دلته راشه مې دا څونه چې قادیانیت او پرویزیت نن خورېږي مې ګورستا عملنامه کې د هغې اندراج کېږي ته غټ مجرم یې ولې مې پرون تا وی چې د ملا د سیاست سره څه کار دی او دې حکومت له دې وټ غوښته اوس چې د دې حکومت لاندې څومره کفریات خورېږي ستا پکې باقی رئیسه ده یوازې لار لختې خو نه دی چې د علماو حکومت یې کم از کم بېدینۍ ته بند خو به وتړي که نه
اسلامی قانون نافذ نشو کفری خو هم ناراضی کنا قادیانی خو بدیم کوشش نکئی پرویزی بدیم کوشش نکئی محفوظ خو بے اے جناب پنځه کاله د علماء حکومت او تابعه مخبل خوبونه کول عالمی سطح باندې او په صوبایي او په قومي سطح باندې استاد دفاع حکومت کوله کنه اوس تخپل دفاع کې ناموس رسالت د پاره ته جلوس وباسه استه حکومت په شوغي کار پیشه بیغمه د خپل منځونه کول اسلامی معاشره دیتا وای التنه اډه رويستا وی په کتابونو کې جهادي ایتونه وباسه زموږ وزیر تعلیم لاړ د بلوچستان کې د جمعیت وزیر تعلیم راغی جګړه وکړه ودا نه منو دا جهادي ایتونه ته بیغمه وسته نه خبر اوس به ته جلسي جلوسونه وباس ته حکومت دغه فایده ته بیغم خپل خوب کوا ستا سیسټم باغوی چلی نو معاشره کې د اسلام خدمت او اسلامی نظم برقرار ساتل الحمدلله دا شوی دی دا د مدرسو برکت دی ګوره دا د علماو برکت او علماو دې مدرسو کې ذکری د مدرسو برکت دی ما یو خبر یاد ده وختي مې یو ټکی دی حاجي صاحب متعلق مو وی زمون حاجی صاحب شمس الرحمن شمسی صاحب د علماو لمن نیولې ما یو ځل د درانی صاحب نه یو ټکی واورېده یاره هغه خبره مې اوس هم ذهن کې ده یو لویه جلسه کې تقریر کو نه هغه دا خبره وکړه وی ګورې زه یو وکیل سړی یم او زه د بنو یو عام سړی یم زه مالدارم ډېر نه یم یو رکوټې غوندې سړی یم او ماله شاید چې مونځ به م صحیح نه راځي او نه داسې څه لوی سړی یم او لوی سیاستدان یم خو که دا په کرسی ناست دی مونن وزارت اعلی ما ته میلاو دی وی دا صرف او صرف د علماو سپلی مې سمې کړي دی او د هغوی لمن مې نیولی ده د علماو لمن نیسي دنیا کې به مې عزتي او آخرت کې به د مې عزتي بس اخیري کې یو ټکې درته وایم د حافظ ابن کثیر رحمه الله یو حدیث نقل کړی دی په خپل تفسیر کې مفهوم یې څه دارنګې دی چې د قیامت پر ورځ به رب العالمین اهل علم حضرات څوک چې د علم د قرآن و حدیث مثلا خدمت کوي دا به هغه اویاو زره کسان او هغې کې هر یو کس سره چې به اویا زره کسان او ثلاث حسیات من حسیات ربي چې د هغې بې حسابه به الله جنت ته لیږي یو پکې اهل علم حضرات دي زمونږ په دې کتابونو کې یو لوی عالم تېر شوي دی ابن جریر طبري رحمه الله دا دوه دي ګورئ یو معتدلي شیعي دی یو د اهل سنت والجماعت دواړو تفسیر لیک دواړه محمد ابن جریر دا چې کوم اهل سنت والجماعت والا د بیان درته کوم دی په هندوستان کې یو کلي کې دی وایي مونږ سبق وی